قرآن حکیم کې الله فرمایي که یو انسان له چا جون ورکه جون ورکول څه دي؟ لکه یو سړی څوک وجني او ته اخلاص کې، یو سړی د چا مرګ پسې روان دی او ته جوړه وکې د مرګ نه بچ کې، صلح ولا راولې، د دو مسلمانانو منځ کې جوړه راولې چې د مرګ نه قصه ختمه شي، مسلمان د جمدې کې یو ګونه فکأنما احیا الناس جمیعا، دا مر ثواب به الله درکړي لکه د آدم علیه السلام ټول اولاد له چې تا جون ورکړي. ور په روغه باندې څونه الله خوشحالېږي. دو مسلمانان دي که ته وله جوړونه کې خو یو لږي بل وجني که نه، نو چې تا وله جوړه که نه یې د مرګ نه بچ که لکه چې ژوند دې وله ورکړي، دومره ثواب لکه ټول انسانیت چې جمدې کړي. او که چا یو انسان مړ که مړ د ده خو دغه وسو که په بل چا ورسېد بل به مړ کي، دومره سزا به الله ورکړي لکه ټول انسانیت چې وجلي. یاره چا په شیطانت یو انسان مړ شو دومره سزا به رب العالمین ورکړي، دومره په الله غصه او په قهر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رونو اوس دې ته غوږ کېږئ، غرض مې په دې کې دی چې د آدم علیه السلام زوی قابیل په لومبي ځل مرګ وکړه په مخ د ځمکه، دنه مخکې قتل نو شوی، د قتل بنیاد یې کېښود، د قتل ایجاد یې وکړ. تر قیامته پورې چې څومره خلک قتلونه کوي دا په اربونو په کربونو خلک لږ خو نه دي که نه قتلونه، قیامت پورې د هغې قاتلانو چې څومره ګناه کېږي د دې ټولو برابر ګناه به الله قابل له ورکوي. د هغې قاتلانو به هم کېږي خو د هغې برابر به قابل ته میلاویږي. ولې؟ ځکه په مخ د ځمکه لومبې د قتل و قتال بنیاد دی قابل کېښود. نو د قتل څومره لویه ګناه شوه، او چې څوک د قتل بنیاد کېږي هغه ته څومره ګناه شوه، څومره سزا ولا الله تعالی ورکوي. بیا چې د چا په شیطانت او د چا په دروغ او د چا په غیبت باندې قتل وشي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دومره سزا به ولا الله تعالی ورکوي لکه د هغه قاتل چې څومره سزا ده. الله دې امتیاز ساتي. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د یو مسلمان په قتل کې په دوو ټکو کې شریک شو، دوو ټکو کې دوه پورا لفظ یې نه دی ویلی، لکه عربی کې وی اقتل قتل کا، او صرف دا دوه ټکي وی اق، یا پښتو کې ویل که دا فلان کې مړ کا، صرف دا وی چې مړ، نور اړو غږمونو کې خو هغه پې پیشي اپې پیشي چې د خو ماته د چکر راکه ورپاسي. دوو ټکو کې چې څوک د مسلمان په مرګ کې شریک دی، په دوو ټکو کې د دغه انسان په تندي به د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله، دا سړی د الله د رحمت نه ناامید او مایوسه دی چې دوو ټکو کې شریکي. نو چې چا ټوپک زغلولی دی، کوتک یې زغلولی دی او مړی کړی دی چې د هغه په تندي به څه لیکلي. د دوو کسو د پولې د پټي روانه ده، د مټي دې روانه ده، بل څه روانه ده، یو بل وجني. ټیک ده چې کم په ناجایز قتل کوي ګناهګار دی، لیکن ګورې ډېر خلک پکې د یارۍ دوستۍ د وجې نه ټوپک والي ورېږه د سره ځم، دا مې دوست یار مې زه چې ځو، دا مې ملګری ټوپک. هلکه ملګری دوست یار قیامت پر ورځ به بیا خلاص کړي الله نه دا ملګری دا دوست. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الله وی په نیکۍ کې یو بل سره امداد وکړئ، په ګناه کې مه کوئ. چې ټوپک اخلي که ته ورسره ښېګړه کوې نو منې کا، زه ورسره ما، که ته ورسره ښېګړه کوې ته وایې د دې رور امداد کوم، د دې رور سره زه ښه کوم او ده سره ټوپک اخلم، نه دا ستا امداد نه دی، دا خو ادم غرق کو ځان دې غرق کړه. منې کا، مینت ورته وکړه، نصیحت ورته وکړه، جوړه وله راوله. نو شیطان سړی څونه ګناهونه کوي، دروغ وایي، د ده په شیطانت باندې قتل و قتال وشي، غیبت وکړي، بغض او حسد پیدا شي، او د دروغجن څومره سزا ده. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د الله فرشتي دي، یو سړی چې دروغ وایي الله ورته حکم وکړي د خیر صبر ورته وکړي، بیا دې دروغ وایي وی صبر ورته وکړي، بیا دروغ وایي وی صبر ورته وکړي، خو چې لږ زیات کي نو الله اعلان وکړي وی خره دروغجنو چې کوم رجسټر دی په هغې کې ولې نوم ولیکې. نو د الله په نس چې د ده نوم اخیستې شي نو ورسره بیا د فرشتې دا نوم لي فلان کې دروغجن کذاب، فرشتې کې نوم اخلي کذاب ورسره دروغجن، الله کې یادوي نو په دروغجن یې یادوي. او چې کوم سړی رښتیا وایي دروغ نه وایي رښتیا وایي، الله اعلان وکړي فرشتو ته چې د رښتونو خلکو کوم رجسټر دی په هغې کې ولې نوم وردرج کړي. نو که فرشتې یې یادوي یا الله یې یادوي
نو پرشتونی لفظ یادوي. دروغ دومره خطرناکه ګناه ده. نو شیطانت چې څوک د دو مسلمانانو منځ کې کوي، یو خو دروغ وایي، دو مسلمانان جنگي، جګړه جوړه شوه، بغض او حسد د مسلمانانو پیدا کوي، غیبت پکې کوي، قتل و قتال ته جوړ شي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده، د روم یو بادشاه دی جبل ابن هم راغی مسلمان شو، عیسائی بادشاه. عمر فاروق رضی الله عنه ول ډیر لوی عزت ورکړ او دا عزت یې ول ورکړ چې لکه زه چې ځو عمره به تم وکړې او زم د سره ځم. لکه اوس هم چې څوک د سعودي حکومت میلمه شي لاړ شي نو د هغه ځای ګورنر ورسره شي او د بیت الله طواف وکړي، یا ګورنر یې نه نو بل افسر ورسره کړي چې د دې به طواف د بیت الله وکړي، ته هم ورسره وکړه، عمره پې وکړه. نو عمر فاروق رضی الله عنه دله دومره عزت ورکړ چې وراده ځم د سره ځم مکې مکرمې ته، ځکه ته یو بادشاه مسلمان شوې، بادشاهي دې پرېښوده او خپل وطن دې پرېښوده او دلته راغلې، راځه یو عزت تله در کوم، زه سره یو ځای ځم چې د بیت الله طواف وکړو، عمره وکړو. لوی لښکر تیار شو د هغه بادشاه په عزت کې او رالل بیت الله، له بیت الله کې لګیا دی، اوس د بیت الله نه طواف کوي. حضرت عمر فاروق هم دی هغه چې کوم بادشاه مسلمان شو، بادشاه یې پرېښود، هغه جبل هغه هم لګیا دی. اتفاق دی چې سړی عمره کوي نو په لنګ کې کوي، پرتوب کمیس یې ایستي، لنګ یې والي. د دغې جبله د دې سابقه بادشاه پچه تره چې پلنګ د یو بانډیسي پلنګ باندې ولګېدله چې هغه قدم واغېسته نو لنګ ته وشلېده، پرېوت لاندې، بربنډ شو. نه د یو بانډیسي د دې بادشاه پلنګ خپه کېښوده، چې بادشاه قدم واغېست د بادشاه نه لنګ پرېوت، چې لنګ ته پرېوت بادشاه بربنډ شو. بس لاس یې اوچت کړو چې شلق شو، هغه بانډیسي یو څپېړه و. د خدا خیال کو چې د روم بادشاهي اگر چې تللی ده او دا زما عزت لاړو، زما نه لنګ دې سړي وغورځو، ودرېږه چې اوس یې برابر کړ. لیکن هلته حکومت ته چې د عمر فاروق رضی الله عنه د انصاف دور حکومت په منډه لاړ هغه بانډیسي حضرت عمر فاروق لا وی حضرت د دې سړي وواله چا دغه میلمه چې هغه یې راوغوښته، ولې دې ووهه؟ وی د زما په لنګ خپه کېښود، زما نه لنګ وغورځو، زما عورت ښکاره شو، ما ووهه. عمر فاروق رضی الله عنه بانډیسي ته وی داسې کاره میلمه دی، ما یې دونه عزت وکړه چې زه ورسره یو ځای رالم بیت الله ته عمرې له معافې کړه. وی نه معاف کوم. وی ګوره بادشاهي یې پرېښېده، مسلمان شو، مینځداري ورته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کوي، صحابه ورته کوي، معافې که خیر دی. غصه ولره لا مسلمانۍ طریقې نه پوره غریب خبر هم نه دی. وی بالکل یې نه معاف کوم، ما له به تې بدل اخلی. عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته وی چې تا بد کړي دي، ولې یې څپېړه ورکوله الله بنده؟ وی زما نه یې لنګ وی لنګ خو یې د نه په قصد نه غورځولې که نه، تا به لنګ کمزوري تړلي، پلو به نه په ځمکه اوېزان دو، تا بل پلو اوچت کړی. بهر کیف عمر فاروق رضی الله عنه یو خبره داسې وکړه هغه میلمه ته چې زه خو یم کوشش کوم چې دا بانډیسي درته رضا کړمه، ځکه د الله قانون اوس جدا دی، زم کوشش کوم او تم کوشش وکړه دا بانډیسي دی خیر دی رضا یې که. او وی که رضا نه شو، وی که رضا نه شو نو ټیک ده، ته خو زمونږ میلمه محترمې معززې، خو الله به سزا په قیامت کې درکوي، ځکه چې هغې بې ځایه یوازې دی. او که د الله د سزا نه ځان بچ کړې نو د هغې دپاره دا بیا سزا ده چې دا بانډیسي به یو څپېړه درکوي. خو زه به اوس بانډیسي رضا کوم، د هغه په ذهن کې خو هغه نشه د بادشاه پرته وه که نه، بانډیسي به زه رضا کوم، او که رضا نه شو نو ماله به څپېړه راکوي. دا مسلماني مې نه ده پکار. د دنیا هغې نقش و نګار ته یې وکتل، حالانکې د حضرت علی رضی الله عنه زمانه ده او یو سړي د علي صاحب نه زغره اخیستې وه، خو امیرالمؤمنین بادشاه دی چې زغره یې ترې واخیسته. اوس په کار دا وه چې یو دوه درې پولیسوالی ور لېږلی، یو پنځه شپږ څپېړې یې والي و چې راوړه زغره، او هغه چې چا ترې زغره اخیستې وه یهودي و، یهودي به راځي زمانه به زغره علي. لیکن د قانون مطابق علي صاحب لاړ او قاضي سره درخواست دایر کړ، شریح قاضي و، هغه سره درخواست دایر کړ چې زمانه فلان کې یهودي زغره اخیستې ده. اوس د قانون مطابق د شریعت مطابق قاضي صاحب شریح
علي صاحب پسیم درخواست ولېږه پلانکې عدالت ته راشه او یهودي پسیم سمن جاری کړ چې تم په پلانکې راشه. دواړه راغله عدالت ته. علي صاحب دا ځان دپاره بې شرمي او بېعزتي ونه ګڼله چې ښه ته ما عدالت ته غواړې، زه به اوس عدالت ته ځم، زه به یهودي سره خوا کې ودرېږم. نه نه نه، د شریعت او د انصاف قانون د فیصله ده. الله زمونږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي. مونږ یو خوا دا بړستن راکاږو دا پاکستان اول ته امریکې بل خوا راکاږي. میراتن رئیس یا الله توبه هلکان او جینکې یو ځای بربنډه، دا بربنډتوب نیمه بربنډتوب دی. نو منډې ووهي او زمونږ صدر صاحب اعلان کوي دې سره د پاکستان وقار او عزت اوچت شو چې دا منډې وواله. پاکستان دې سره ترقي کوي، د بار خلکو په نظر کې د دې عزت او وقار زیاتېږي. جامې وباسه له ښځو سړو نه او بربنډې ګډوه چې عزت ته پاکستان زیات شي. د خلکو په نظر کې د پاکستان عزت څه زیات شو، څه قدر د پاکستان شو، هغه عزت ته الله مونږ له راکړي کوم د الله په نزد دی. بربنډتوب نن سبا عام کېږي، فحاشي عامه شوه، عریانیت عام شو، ګډه عامه شوه، ښځو لوپټې کوزې کړې، جینکو لوپټې کوزې کړې او یو لویه فحاشي او د فحاشي او د بدعملۍ او سیلاب په دې ملک را روان دی. الله دې په خیر خلاص کړي. نو مارونو عدل او انصاف دې ته وایي. عدالت ته علي صاحب هم راغی او یهودي هم راغی، حالانکه په یو کشي د یهودي د امرۍ نیوی شو چې ته زما نه زغره راکه ماله خپله زغره. او قاضي صاحب ته پته وه، قاضي صاحب ته هم پته وه چې علي صاحب دروغ نه وي، په رښتیا وایي، خو نه د قرآن د فیصلې مطابق او د پیغمبر علیه السلام د فیصلې مطابق عمل کوي. علي صاحب ته وایي دعوه دې وایه، وی دې یهودي سره د زغره دا زما ده. وی ګواه سره شته؟ وی یو جي. وی ګواه دې څه دی؟ وی یو مې زوی دی حضرت حسن د نبی علیہ السلام مبارک نوسی د فاطمی بی بی زوی، او یو مې یو غلام دی جی، دا مې غلام دی او دا مې زوی دی، دا مې ګواهان دی. غلام یې آزاد کړی و. وی دا غلام خو د آزاد غلام د مرۍ د ګوی به دې قبوله شي، خو د زوی ګوی د پلار لپاره نه قبلېږي. اگر چې حضرت حسن د علي صاحب زوی دی، دی به دروغ وایي که رښتیا به وایي. هغه شونډې چې د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلې شونډې ښودلي، د هغې شونډو نه دروغ خېږي. او علي صاحب به څنګه دروغ وایي؟ د نبي علیه السلام مبارک په غېږ کې لوی شوی دی، د هغه د تره زوی دی، زومی دی، ماشوم یې لوی کړی، دروغ به څنګه وایي؟ او د هغه شونډو نه به څنګه دروغ وښیي چې دواړو جهانو مبارک سردار ښکل کړی دی؟ خو قانون دا دی چې د زوی ګوی د پلار لپاره نه قبلېږي. وایي د دې زوی د وی دی نه قبلېږي او غلام دی. لاړ علي صاحب روان شو. یهودي ورته وایي ودرېږه امیر المؤمنین، دا د انصاف فیصله، دا د مسلمانۍ فیصله. ما ته پته ده دا زغره د علي صاحب ده، ما پې قبضه کړې ده، ما ته غصب کړې ده، لیکن تا فیصله د ډېر انصاف او د مسلمانۍ وکړه. د سره ګواه یو دی، شعر ما ته وسپاره. دې دین او دې اسلام نه چې کوم لرې پاتې کېږي به ډېر قمقل او بې وقوف پی. ازغره دې موال علي صاحب ته وایي ما معاف کا، او قاضي صاحب ته وایي لاس را دې خوا کا، کلمې وایي هغه یهودي رب العالمین په هغه وخت مسلمان. حضرت علی رضی الله عنه ازغره راواغېسته، وی زما و تا واپس ماله راکړه، خو چې ته مسلمان شوې نو ازغره د تا ته د الله په نوم بخم ځه در مې کړه د اسلام په دې خوشحالی کې. د اسلام قانون کې بیا بادشاه او غریب یو شی دی، دا نه چې بادشاه له یو قانون، غریب له بل قانون، وزیر له یو قانون، ممبر له یو قانون او ګدا له بل قانون. وزیر دی او که ممبر دی او که هغه بادشاه دی او که وزیر اعظم دی او که صدر دی او که غریب دی، ټولو دپاره به د اسلام په نظام کې یو قانون او یو انصاف، فرق به پکې نه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه سړي ته وایي جبلته چې دی بله ذاکو خیر زه به هم ورته منت وکړم ته به هم ورته وکړې. هغې تپوس وکړو چې یاره که بالفرض دې رضا نه شي نو بیا دا بل علاج دی، الله به خیر کی خیر دی. هغه ډکې سوچ وکړو چې ښه مال او بانډیسي بہت زره راکړو، منت به کوم، یا که نه ماله به سپېړه وباسي، د اسلام مې نه دی خوښ. بس وی ماله جي او 3 ورځې مهلت راکوي، مهلت دی خیر ته به هم رضا کړي، موږ به منتظار یو. مه یارېږه. په هغه 3 ورځې کې دننه واپس روم ته وتښتېد، کافر شو، عیسائی شو. هغه خپل خلک چې خبر شو چې زمونږ هغه بادشاه خو بیا واپس عیسائی شو، هغوی وله لوی استقبال ورکړه، هوښیار سړی و، بویې ته په خپل تخت یې واپس کړ، وتښتېد.
د انصاف د قانون. څه زمانه پس د مدینې منورې یو قافله د تجارت تلې و روم ته. دغه جبله بادشاه ته خبر شو یو قافله صاحب راغلی د مدینې تجارتي مدینې منورې. وی ته د هغې کم مشر مال راوله. یو صحابي پکې مشر هغې بوته جبله ورته ما پیژنې. صحابي ورته وی نه زه خو نه پیژنم. وی سوچ وکړه ورته ګوري وی صاحب نه دې پیژنم. وی ښه زه هغه د روم بادشاه وم چې ما عیسایت پرېښی او مسلمان شو او بادشاهي مې قربان کړه او بیا یو بانډیسي زما نه لنګ په خپه باندې غورځولی او ستاسو امیرالمؤمنین بادشاه وی چې یا به دې رضا کوي او یا به دې بدنه بدل اخلي. بس ما هغه خپل عزت او په بېعزتۍ باندې نه بدلول او تښتېدم واپس عیسایي شو. او صاحب ته هغه سړی وی وایه که نه په مسلمانۍ کې د میاشت دوه درې تېرې کړې څه حال و د مسلمانۍ هغه ژوند ښه و که دا اوسنی ژوند دی ښه دی. وی قسم می دی چې کله نه پیدا شوی او په ښه به د پیچیم تر اوسه پورې دغه میاشت یوه نیمه چې په مسلمانۍ کې تېرې کړې کې داسې د لذت او د سکون او د اطمینان ژوند ما په سترګو لید. نیک بخته نو ولې واپس بې عیسایي شوې؟ وی اوس مې بیاړه کېږي چې مسلمان شم هغه ژوند پسې خفه یم. دغه بانډیسي که زه 600 پیړۍ والی وم که زه وله په خپو هم پرېوتی وم راضي کړی مې و هغه ژوند مې خوښ و په دې بادشاهۍ کې خفه یم. اطمینان سکون راته نشته ډېر زیات پریشان او ډېر خفه یم. وی راځه بیا مسلمان شه خیر دی لار درته بنده نه کولو ده. یاره وی اوس به را خلک را پورې خاندي وی به چې کله مسلمانېږي کله عیسایي کېږي کله بیا مسلمانې کله بیا عیسایي کېږي. وی یو لار راته شته خو که عمر یې مني مسلمان به شم. وی څه لار ده؟ وی ته لاړ شو عمر ته ووایه نو که هغه ما له خپله لور په نکاح راکوي نو زه به مسلمان شم بادشاهي به پرېږدم. ځکه چا سوی نو زه به وایم چې یاره د عمر فاروق غوندې بهادر او د هغه غوندې د نبي علیه السلام نږدې ملګري ما ته لور په نکاح راکړه نو دا به زما دپاره د عزت یو سودا شي. نو که هغه لور راکوي نو زما اسلام خوښ دی مسلمانېږي. دا صحابي ورته وایي که خبره زما په لور فیصله کېږي خو جدې درکړم زما لور زما اختیار کې ده. خو د عمر فاروق لور خو زما اختیار کې نه ده خو به د هغه نه تپوس کوم. وی لاړ شه تپوس دې وکړه. لاړ عمر فاروق رضی الله عنه ته الوی وی صاحب روم ته تللی وم تجارت هلته مې هغه جبله بادشاه ولید. حضرت خو بیا مسلمانۍ پسې لیواله دي مسلمانېږي خو هغه یو شرط لګی او وی مسلمانۍ ته میړه کېږي او خلک به را پورې خاندي خو که عمر لور راکوي د عزت مې جوړی نو زه بیا مسلمانېږم. وی تا ورته څه ووی؟ وی مې چې که زما لور یې خوسې در کوم خو د عمر لور خو زما اختیار کې نه ده. ای د الله بنده شا به منډه که ځان رسوه روم ته. زما لور یو خو څه کوي چې ګڼې لورې د یو انسان د اسلام او د ایمان نه قربان. یو سړی به زما د لور د نکاح د وجې نه ایمان لرو مسلمانېږي به زه به هغې کې رکاوټ پیدا کړي ښه به منډه که ځان رسوه ګورې مړ نه شي د لاسې ونیسه راوله زما لور یو څه کوي چې یو خو زر نکاح کېږي د بلې نه کېږي زما لورونه ته قربان. دې غریب پاس سور شو خو پیاده مزلې وې بلا وخت به لګېد روم ته لاړ چې پیغام ورته ورسوم او د ګوتې نه ونیسم چې بس راځه عمر فاروق لور درکوي او واپس مسلمان شي. چې ورغې لویه غوغا وه په روم کې او شور دی او جلسه او جلوس او لوی غوبل دی. تپوس وکړو چې دومره غوبل ده څه دی؟ وایي دا زمونږ د روم هغه بادشاه مړ شوی دی او جنازه یې روانه ده. ایمان او اسلام د هغه خوار په قسمت کې بیان و. لیکن خبره مې رونو دې پورې کوله چې د مسلمانۍ بس یو نظام او یو قانون بل مسلمان ته ضرر به نه رسوي. که مسلمان ته ضرر ورسه او سپېړه رته وسته سپېړه اوس سپېړې والا له پکار دی چې معافي کې ستا مسلمان رور دی معافي پکار ده. حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای سئل من قطعک واعف عن من ظلمک. څوک د سره صلح رحمي قطع کی رور د سره روري نه کوي ماما را سره ماما ګیرت نه کوي یا سره پرشته کې څوک روانې کوي ته سره خیر دی جوړه کوه ته سره روانه مه کوه او که څوک در باندې ظلم او زیاتی وکړي عفو ورته کوه وی بخه د الله په نوم عزت به الله دی. زمونږ خلک دردا وایي یاره که دا خو ما نه سپېړه ایستله او که دې بخم دا خلک به څه وایي. ګوره من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله دپاره عاجزي اختیار کړه چې بس معافي غواړې زه ما معاف کړه عزت به الله ورکړي عزت د الله په اختیار کې. مونږ وایو نه د سپېړې بدل کې به اوس څه کوو مړې به کوم ما نه سپېړی سره زه به مرګ کوم ما نه یو وجلې زه به 15 وجنم. دا زمونږ قانون او زمونږ انصاف دی.
دنیا رونو روانه دنیا دا روان جون دی ډیر عمر تیر شو لک پاتې دی او چې دا لک کم پاتې دی دیم پته نه لګي چې دا میاشت دی او که کال دی او که یو ورځ ده او که یوه نیمه ورځ ده او یو لوی عدالت را روان دی د الله تعالی داسې عدالت را روان دی چې د هغې اختیارمن به رب العالمین داسې ذات چې د هغه نه زمونږ یو شی پټ نه دی داسې ذات چې زمونږ د هر څه نه خبردار دی داسې ذات چې مونږ ته تښتېدی نه شو داسې ذات چې سفارش نه مني غلط سفارش داسې ذات چې رشوت نه ورکولی شو نه اخلي داسې ذات چې مونږ ته بل خوا تیښت هم نه شو کولی داسې ذات چې هغه سره که مسداره داسې ځام چا سره نشته هغې ذات والا د انصاف د لوی ورځې عدالت را روان دی الله دې مو هغه عدالت کې کامیاب کړي نو مرګ مسلمان ته ضرر رسول بغض حسد دا ډیره خطرناکه ګناه ده او د شیطان په شیطانت دا ټول څیزونه پیدا کیږي غیبت یې وکړه دروغ یې ووې د دوو مسلمانانو منځ کې روانه راوسته اکثر د په شیطانت قتل و قتال وشي د په شیطانت باندې د دوو خاندانونو په منځ کې روانې راشي ځان له جهنم اور که اور جهنم یې ځان له تباه که جهنم یې ځان له ځای که نو دا ګوره ډېره لویه ګناه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان ذا وجهین فی الدنیا څوک چې په دنیا کې دوه پړیقی د دوو مخو خاوند دي یو ته یو سوی بل ته بل سوی دروغ یو شیطانت کان له یوم القیامت لسان من نار د قیامت په ورځ به د په خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي او دروغو نه خو دې الله ساتي بعضې خلک ډېره دروغ وي خلک پې خندي نبی علیه السلام فرمایي ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک به الناس هغه انسان چې دروغ دی له وایي چې خلک پې وخندي بعضې خلک دی له کوي دام د قیامت په ورځ د جهنم لویه کنده کې به الله غورځوي دې لپاره دروغ وایي چې خلک پې خندي دا ډېره خطرناکه ګناه ده او بیا غیبت د مسلمان عبدالله بن مبارک رضی الله عنه یو سړی راغی ما نه ګناه شوې ده چې ته داسې د فحاشۍ خطرناکه ګناه ته شوې وه او ډېر پریشان یم څه دم درود راته وښایه هغه وی کښېنه الله به خیر بیا ورته وایي ډېره لویه ګناه رانه شوې ده ډېره لویه ګناه رانه شوې ده وایي څه ګناه رانه شوې ده وایي دغسې ده بدعملۍ یو ګناه رانه شوې اوهو مړه وي دونه پریشانه وي ما وی که غیبت تېره مسلمان کړی دی دومره خطرناک شی دی غیبت نو شیطان غیبت هم کوي دروغ هم وایي د دوه مسلمانانو منځ کې روان هم راولي او دوه مسلمانانو کې بغض او حسد او قتل او قتال او جګړه هم پیدا کوي نو الله دې موږ د شیطانت نه د دروغو نه د غیبتونو نه د چغلو نه د مرګونو نه په امن کې وساتي او پروردګار دې موږ ټولو له هغه جون راکړي کوم جون چې د رسول الله مبارک جون دو هغه دې الله زموږ